بسم الله الرحمن الرحیم. زه یو ځل بیا ډاکټر سلمان تاسو سره محقق یم. نن به موږ خبره کوو دا ایډیا چې څه ته پښتو کې پرچس وایي یا دستونه ورته وایي، اردو کې اسحاب ورته وایي. د هغې حوالې سره خبره کوو، خاص کر چې کوم پرچس دی او په ماشومانو کې، هغه ماشومانو کې چې کوم مطلب یې زیاتره واړه وي، مو په غېږه کې وي، نو د هغې حوالې سره به خبره کوو. زموږ په معاشره کې یو څو خبرې داسې چې کوم دی هغه مشهورې دي. هغې کې یو خبره دا ده چې خلک وایي چې یاره ماشوم چې کوم دی د غېږې ماشوم کله چې غاښونه روباسي نو هغه ورسره خېټه خرابوي. آیا دې خبرې کې څومره حقیقت دی، دا صحیح ده که دروغ دي؟ د دې حوالې سره چې کوم دی نو زما دا لیکچر یم. میډیکل په دغه کې روشنۍ کې چې کوم دی نو اسهال یا دستونه چې کوم دی نو هغې ته وایي چې درې یا د دریو نه زیات ځل چې کوم دی یو ماشوم چې کوم دی یا دوی هغه واشروم ته ځي او د هغه امتیاز چې کوم وي هغه نه پوهېږي. نو دې ته چې کوم دی نو دې ته دا ایډیا ویلی شي انګلیش کې او پښتو کې ورته دستونه یا پرچس ویلی شي. کوم عمر دی چې په هغې کې ماشومان چې کوم دی نو هغې غاښونه راویستل شروع کوي. او بنیادي طور باندې چې کوم دی دا خبره ولې مشهوره ده چې غاښونه راویستو سره خېټه خرابېږي او د دې څومره حقیقت دی؟ ماشومان چې کوم دی نو دوه ځل غاښونه روباسي، یو د شپږو میاشتو نه تر 12 میاشتو عمر پورې لومړني ځل غاښونه راویستل شروع کوي او بیا چې کوم دی دویم سیټ کې ماشومان چې کوم دی نو د شپږو اووه کالو عمر کې دوباره غاښونه روباسي. د دستونو وجوهات څه دي؟ د دستونو وجوه کله چې خوراک چې کوم دی ګنده وي یا اوبه ګنده وي نو د هغې د وجې نه چې کوم دی نو دستونه جوړېږي. د دستونو مختلف قسم جراثیم دي. دې کې په میډیکل کې چې کوم دی نو څه بکټیریل جراثیم دي، څه وایرس دي او څه پروټوزوال جراثیم دي. او ډېر ځایونو کې چې کوم دی د دستونو وجه چې کوم دی د دې دا جراثیم چې وي نو دا د مچان چپوي، د مختلف خوراکونو باندې چې په مچان یا اوبو باندې کښېني نو هغه د پاک شیدونو، پاک خوراک ته، پاکو اوبو ته چې کوم دی نو مختلف طریقو سره ورسي. چې دا یو لغت مرسته د جراثیمو مختلف قسم جراثیم دي چې دا خېټه خرابوي، د خېټې خرابتیا وجه جوړېږي. په دې کې وایرس دي، د کې روټا وایرس او د فرینس د ماشومانو کې دا ډایریا کوي. د دې خلاف نن سبا ویکسین هم شته. نو وایرس دی، بیکټیریل انفیکشن دی چې کمپایلوبیکټر جیجونی دا، شیجیلا دا، ایکولای دا، کلاسټریډیم سالمونیلا، دغه شان چې کوم دی پاراسایټس دي. نو دا مختلف قسم جراثیم چې کوم دي نو دا د چې کوم خوراک دی اوبه دي هغه ته چې ورسي او هغه بیا مو استعمال کړو نو هغې نه بیا د ماشومانو د لویو خېټه خرابېږي. مختلف جراثیم د وجې نه چې کوم دي دا د مختلف قسم، کله چې کوم د انسان شین دی، کله سپین دی، کله چې کوم د وینې دي، کله رمه وي. نو دا مختلف بیماري دي. دوستونه دا یو قسم بیماري نه په دې وجه باندې چې کوم دی په دې دا ارتباط دي چې یو د وی کار کوي، د وی کار نه کوي، بله د وی کوم دی نه کار کوي. هغه پرچس هغه دستونه چې هغې اوبه چلېږي هغې وجوهاتو کې چې کوم دی یو بیماري یا سیلیک ډیزیز وایي چې په دې کې غنمو نه یو قسم الرجي وي او دا خلک غنم نه شي ازمولی. بل د دې نه علاوه بعضې خلکو ته مختلف خوراک شیدونه چې کوم دی الرجي وي او د هغې وجه نه یې خېټه خرابېږي. سویا پروټین او ملک پروټین بعضې خلک نه شي ازمولی، د هغې وجه نه دوی ته خېټه د دې اکثر خرابېږي. بعضې دوايانو د وجې نه خېټه خرابېږي، نرمېږي. او دې نه علاوه چې کوم دی آی بي ایس یو بیماري چې دې تعلق چې کوم دی ټنشن سره دی، ذهني تناو سره. دا لاندې بیمارۍ چې دي نو دا عام نه دي. د خېټې خرابېدو دا وجوهات چې دي نو دا عام وجوهات نه دي. خو دا درنې چې کوم وجوهات دي چې په هغې کې فوډ پوایزنینګ دی. فوډ پوایزنینګ مطلب دا دی چې هغه خوراک چې کوم ګنده وي، کنټامینیټډ وي، هغې کې جراثیم وي، هغه موږ استعمال کړو. ټرولر ډایریا دا هغه خلک چې په یورپ کې اوسېږي د هغوی بوینګ سټایل د هغوی اوبه پاکې دي، هغوی دلته راشي د بندې اوبه استعمالوي، فلټر اوبه نه وي نو هغوی ته اکثر دا قسم دستونه یا پرچس لګي. دې نه علاوه عام جراثیم چې کوم دي هغه چې مختلف قسم د خېټې خرابېدو جراثیم چې کله خوراک ته ورسي نو هغې نه هم ډایریا کېږي. اصلي چې مشهوره خبره ده چې ماشومان چې کوم دی هغه غاښونه کوي نو غاښونو سره د هغې خېټه خرابېږي. دې خبره کې هېڅ قسم ثباتت نشته. د یوه وجه دا ده چې کله ماشوم د اووه کالو شي نو یو ځل بیا چې کوم دی د پیو غاښونه غورځوي او هغې په لاندې چې کوم دی نو نوي غاښونه روزي. په دغه وخت کې د ماشوم چې کوم دی هوښیار وي نو د خېټه نه خرابېږي. او دا شان د دوی چې کله د عقل غاښ وباسي نو د هغې خېټه هم نه خرابېږي. نو بیا څه وجه چې کوم ماشومان چې کوم واړه دي او خرپوش چې موږ ورته وایي کوي نو د هغې کې څه وجوهات دي چې خېټه خرابېږي. دې حوالې سره زه دا وایم چې اسلام کې څومره زیاته صفایي ده که نه. اسلام وایي چې یاره صفایي نصف ایمان دی. ګوره موږ دا لاس چې دی دا په ورځ کې موږ ډېر زیات ځل وینځو. خو تاسو سوچ وکړئ که نه پنځه ټایمه لمونځ ته بس لاس په وینځي او بیا هر ټایم چې کوم دی کم لوښی، کم سبزي، سم چې زنانه کړکۍ هغې سره چې کوم دی لاس وینځي، کړکۍ وینځي، لوښي وینځي. که موږ چې په حساب واچوو نو کم از کم 50 ځلونه والې 50 ځله پورې دا لاس د ورځې هر ټایم وینځلی شي. د دونه وینځلو نه باوجود هم ګوره اسلام چې کوم دی نو هغه څه وایي روټۍ ته چې تاسو کله کښېنئ نو تاسو خپل لاس ووینځئ. دا پاک نه دی
او چې کومه ستاسو ځوړنده تولیه ده نو په دې باندې کوم دی په تولیه باندې لاس مه اچوئ ځکه چې په تولیه باندې جراثیم مختلف قسم پراته وي نو نن ساینس څه وایي ساینس نن دا وایي چې په دې لاسونو باندې کله هوا ولګي نو هوا نه چې کوم دی نه په دې باندې جراثیم توږي زموږ لاسونه چې کوم دي دا پاک نه په دې باندې جراثیم وي نو ځکه دا روټۍ نه مخکې وینځل ضروري دي او په تولیه باندې ډېر نه اچوئ نو د هغې وجه دا ده چې په تولیه باندې چې هوا لګېدلي بار بار دوړه پرې لګېدلي نو هغې وجه نه هغه هم پاکه نه وي که تاسو سوچ وکړئ لکه کله چې موږ اودس چالانو کړو لمونځ وکړو او که زموږ اودس وي نو که موږ سهار اودس کړي نو اسلام په دې شي اجازت راکوي چې تاسو پرې ماسپښین لمونځ وکړئ که یو سړی اودس کوي او دی روټۍ خوړل غواړي که دی په مسجد کې هم ناست وي نو سنت طریقه دا ده چې دی به مخکې خپل لاسونه وینځي او په تولیه به یې نه اچوي نو بیا داسې څه وجوهات دي چې د هغې وجې نه زموږ ماشومان مو اکثر خېټې خراب دي نو هغې کې تاسو وګورئ ټوله نو بیا خو ګوره ماشوم ته بوتل سټارټ شي او چوسني ورته سټارټ شي دا چوسني که تاسو وګورئ دا ګړندې یا دا مطلب مختلف قسم جراثیم چې کوم دی نو هغه اوچتوي هوا پرې پوځي موږ یې ماشوم ته خوله کې واچوو بیا د هغې نه بعد ماشوم هغه لونده کړي بیا څه وخت بعد بیا وغورځوي بیا ځوړندوي بیا مختلف قسم دا داسې پوځي نه که نه بیا ورته خوله کې ور واچوو او داسې دا ماشوم چې کوم دی نو بېپناه جراثیم خوري داسې بعضې ماشومانو چې کوم دی نو بوتل سټارټ شي دا کېدل دا بوتل چې کوم دی دا که ډېر زیاته ومینځلی شي نو د دې پوره صفایي نه راځي د هغې وجه دا ده دا بوتل موږ ومینځو خو دې کې بیا هم دا پوره جراثیم راکېږي نه د ایښودلو نه پس ځکه چې دا ډسانفیکټ کېږي نه که تاسو ګورئ ډاکټران چې کله اوزار استعمالوي د اپریشن نو هغه ډسانفیکټ کوي د لپاره مختلف کیمیکلز هغې استعمالوي تاسو که وګورئ زموږ د ماشومانو عادتونه سي چې څه شی دوی له په لاس ورځي دوی خوله یې پاچوي او په هر یو شي باندې دوړه پرته وي جراثیم پرې پروت وي دا خو زموږ جسم کې قوت مدافعت کوي د ماشومانو چې هغه بیمارۍ سره جنګ کوي که نو دوی دومره زیات مقدار د هر یو شی اوچتوي چې څه دوی له په لاس ورځي هغه دوی خولې ته اچوي او مطلب دا دی چې په ځمکه باندې دال پروت وي هغه دال چې کوم دی په څښا اوبو کې ووهي او بیا دوباره چې کوم دی نو خولې ته واچوي او دغه د ورځې هر یو شی چې دوی له په لاس ورځي نو دوی خولې ته اچوي څخه لاسونه ته چې کوم دی ماشومان خوراک خوري په ځمکه لاسونه ووهي میندې ولې خوراک ورکړي لاسونه ولې ونیوینځي یا په ځمکه لاسونه ووهي خوله کې اچوي یا په ځمکې نه خاوره رالي خوري بیا که تاسو وګورئ نو هر شی مطلب دی که کافي ده که چمچ شته چې سم ماشوم له په لاس ورشي نو هغه باندې د لاسونو ښي ریښه مزیدار ولګوي او بیا هغه په دنده خوله کې ووهي دا شان د ماشومان یو عادت دا وي چې دوی چې کوم ځای ته ورځي نو دوی به هغه ځای کې ژبه ووهي که هغه ټیبل وي که هغه دیوال وي که هغه لوبه وي دوی به دا ژبه راکاږي داسې ماشومان چې کوم دی نو ګوره په هر یو شي کې لاس وي هغه بیا څټي صفایي خیال نه ساتي زموږ ماشومان چې کوم دی تاسو وګورئ چې دوی بې انتها جراثیم خوري دا په جسم کې قوت مدافعت ته چې جنګ کوي که دا قوت مدافعت نه وي نو دا ماشومان چې کوم دي نو دوی ژوند چې کوم دی نو هغه انتهایي مشکل وي چې کله یو څوک ته دستونه ولګي یا یو ماشوم ته دستونه ولګي په هغې کې څه شي نه بهتر دي څه نه دي بهتر په هغې کې چې کوم دی نیمګړې اوبه دي د مور پرې د ډبري ته هم استعمالولی شي اوبه چې کوم دی د دې استعمال ښه دی خو د جوسونو استعمال ښه نه دی چې کوم کې زیات چیني وي هغه شیدونه چای شوه کافي شوه دا قسم شیدونه چې دي د دې استعمال ښه نه دی بلکې ناشته کې یو بله خبره هم مشهوره ده چې یاره ماشوم ORS نه څښي نو د دې لپاره پکې ممکن دی چې چیني واچوي دا ORS چې کوم دی دا فارموله ده په دې کې چیني واچوله نو د چیني مقدار چې دې کې سوای شي نو دا فارموله ګډه ګډه شي او بیا چې کوم دی هغه ORS چې کوم دی بېکار غاښونو کېدو سره چې کوم دی نو څه مسلې کېدای شي غاښونو کېدو سره چې کوم دی لاړې بهېږي د ماشومانو اکثر دا وختي او دا زنه چې کوم دی دا سره شي پاخه شي ماشوم بېقراره وي څه شی چې بله لاس ته ورځي نو د هغې باندې چپونه لګوي دا د ماشومان چې کوم دی نو خوراک نه خوري زړه ته خوراک نه کېږي او بار بار د شپې پاسي او جرا کوي نو دا قسم مسلې چې کوم دی کله چې غاښونه روزي نو کېدای شي خو دا ضروري نه ده چې دا هر ماشوم ته وشي دا ډېر کم وي دا مسلې او د دستونو په بلکل غاښونو سره څه تعلق نشته د هغې وجه دا ده چې دا غاښ چې دی دا د اورۍ نه روزي دا غاښ چې کوم دی نو دا د خېټې نه راخېږي دا د معدې نه راخېږي چې دا په لاره باندې څه نقصان وکړي او هغې د وجې نه دستونه جوړ شي په لویو کې چې تاسو وګورئ خېټه اکثر خلکو خرابېږي نو تاسو دې ته سوچ وکړئ چې د هغې خېټه ولې خرابېږي هغې ما تاسو ته وویل چې دا جراثیم د هغې وجه ده پکار دا دی چې هغوی بیا غاښ کولې نو غاښ سره دې هېڅ قسم تعلق نشته دا هسې یو فرضي خبرې دي چونکې دې عمر کې ماشومانو خېټه زیاته خراب وي چې هغوی ته په ښه ګټه نه وي او هر یو شی راغلي خولې پاچوي او په دې وخت کې ماشوم غاښونه هم کوي د هغې د وجې نه خلکو په غاښونو باندې قیاس وکړو چې وره دا غاښونه روباسي نو د دې وجې نه ماشوم خېټه خرابېږي دې خبرې کې هېڅ قسم صداقت نشته داسې قسم معلوماتي ویډیو لپاره تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ دې سره به دا وشي چې تاسو ته چې زما کوم نوي ویډیو راځي نو میډیکل حوالې سره معلوماتي ویډیو او به تاسو ته نوټیفای کېږي
تاسو ته به د هغې پته لګي. دا معلومات خوښ شوي نو دا نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، په دې باندې کمنټس وکړئ او دا لایک کړئ. والسلام.